Bismillahirrahmanirrahim. Naham class physics unit number 4. The non topic the torque or moment of force. Torque या moment the force په وجه چې په باډي کې کم روټیشن پیدا کیږي turning effect هغه ته torque یا moment وایي. Definition ده turning effect produced in a body about a fixed point due to applied force is called torque or moment of force. فار ایگزامپل دا دروازه د موږ سره د دې په دې هینډل باندې چې داسې فورس لګي نو د دې په دې دا کومې قبضې چې دي په دې اکسس کې دلته کې چې کوم دی نو ټرننګ افیکټ پیدا کیږي دقې ته ټارک وایي. خو ټارک یوازې فورس اکشن نه کوي بلکې دلته یو بل کوانټیټي هم ده چې هغې باندې هم ډیپینډ کیږي او د دوانو د پراډکټ نه ټارک جوړیږي. فورس چې کوم دی فورس زموږ سره کاز دی د ټرانسلیشن موشن کې د چینج راوستو مطلب فورس is the cause of change in translational motion. فورس چې کله په یو باډي باندې لګي نو د هغې په سټیټ اف ریسټ یا د هغې سټیټ اف یونیفارم موشن کې چې کله باډي روانې د هغې ټرانسلیشن موشن کې چینج راولي. او ټارک چې کوم دی نو ټارک is the cause of change in rotational motion. ټارک په روټیشنل موشن کې چینج راولي. میتھمیټیکلی ټارک چې کوم دی نو ټارک زموږ سره برابر دی ټارک برابر دی د اپلایډ فورس او ضربې perpendicular distance from the axis of rotation. ټارک میتھمیټیکلی برابر دی د اپلایډ فورس او ضربې دغه فورس ته چې کوم پرپینډیکولر ډسټنس اکسس اف روټیشن ته د اکسس اف روټیشن او د فورس په منځ کې چې کوم پرپینډیکولر ډسټنس د دې برابري او ریپرزینټ کیږي دا په ټا سره. نو ټا ایکوال ټو اف انټو دغه پرپینډیکولر ډسټنس چې کوم دی دغه په ډي سره ډینوټ کیږي نو انټو ډي. صحیح ده. او دا چې کوم دی نو ویکټر کوانټیټي ده ټارک ویکټر کوانټیټي ده ځکه چې فورس هم ویکټر کوانټیټي ده. اوس دا زموږ یو رینج دی او په دې باندې دا بولټ یا دا نټ چې کوم دی مونږه کولاوه. صحیح ده. دې
په دې نټ کې چې کوم سنټر پوینټ دی دا د ایکسس اف روټیشن دی. موږ مخکې ویلو چې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي او روټیشنل موشن موږ ویلو چې هغه به د یو پوینټ نه به یو باډي تاویږي. نو دا ایکسس اف روټیشن شو. صحیح ده. اوس په دې باندې چې کوم دی نو فرض کو فورس لګي داسې په دې باندې فورس لګي دې ډایرکشن کې. نو پرپینډیکولر ډسټنس چې کوم دی دا فورس چې په کم لاین کې لګي دا کم دغه چې دی په کم زمانه چې لګي دا زموږ سره پوینټ اف ایکشن اف فورس دی. صحیح ده. دا زموږ سره پوینټ دی خو په کم لاین کې چې فورس لګي دا لاین فرض کو دا د فورس دا لاین موږ داسې راوګتو داسې. صحیح شو. د دینه پرپینډیکولر ډسټنس دلته موږ اخلو. پرپینډیکولر مطلب چې بالکل دی لاین ته په 90 ډیګري باندې. نو پرپینډیکولر ډسټنس دا زموږ سره دا شو. صحیح شو. نو زموږ سره دا فورس شو او دا زموږ سره هغه پرپینډیکولر ډسټنس ډی شو. صحیح ده. نو فورس واځي په ټارک کې عمل نه کوي بلکې دا ډی دا ډسټنس ور سره لازمي دی. خو دا ډسټنس نه که فرض کو دا مثال په تور دا فورس فرض کو دا فورس زموږ سره داسې لګي چې دا فورس زموږ سره داسې لګي نو د دې لاین اف ایکشن څه شو؟ د دې لاین اف ایکشن دا شو. نو دا به داسې راوګرځي. نو د دې فورس لاین اف ایکشن زموږ سره دا شو. اوس د دې نه پرپینډیکولر ډسټنس چې تاسو اخلئ نو د دې نه باخلئ ځکه پرپینډیکولر چې د ایکسس اف روټیشن تاسو اخلئ نو هغه داسې راځي. نو دلته ډي زموږ سره څه شو؟ ډي زموږ سره ورکوټ شو کم شو. دغه شانتي کې که فرض کو دا فورس داسې لګي او دا زموږ سره هغه ایکسس اف روټیشن دی. نو دا چې کوم دی بیا دا فورس څه کوي؟ دا فورس که تاسو ډیر زیات هم سیوا ولګوئ خو دا د دې پایوټ نه پاس کیږي د ایکسس اف روټیشن نه دا پاس کیږي. نو دلته به ډي زموږ څه شو؟ ډي زموږ څه 0 شو. نو دا لازمي نه ده چې یو هینډل مطلب یو فاصله سیوا ده د فورس او د ایکسس اف روټیشن په منځ کې فاصله سیوا ده. نو بیا چې کوم دی نو ډي به زموږ سره غټ راځي. نه د فورس او د ایکسس اف روټیشن په منځ کې فاصله موږ نه لو بلکې د لاین اف فورس او د ایکسس اف روټیشن په منځ کې فاصله اخلو. نو که دا لاین موږ داسې فورس داسې لګو صحیح ده فورس موږ داسې لګو نو بیا چې کوم دی که فرض کو دا لاین موږ راوګت کو نو د لاین اف فورس موږ سره داسې راځي. نو د دې نه چې کوم دی نو بیا پرپینډیکولر ډسټنس موږ سره کم راځي؟ پرپینډیکولر ډسټنس بیا دا راځي. نو دا ښه کافي څومره فاصله چې د رینج ده دغونه فاصله کې دا راغی. خو که فرض کو دا فورس چې کوم دی موږ داسې لګو دې زمانه لګو خو داسې لګو نو بیا لاین اف ایکشن اف فورس زموږ سره راځي. دا لاین اف ایکشن چې تاسو داسې واره نو دا داسې راغی. صحیح ده داسې راغی داسې د دې فورس لاین داسې راغی. نو اوس چې دې ته پرپینډیکولر ډسټنس د دې لاین اف ایکشن اف فورس نه پرپینډیکولر اخلي. نو د دې نه چې پرپینډیکولر اخلي نو دا ځای راځي پرپینډیکولر چې بالکل په 90 ډیګري باندې. نو ایکسس اف روټیشن ته دا ځای راغی. نو دلته کې ډي ډسټنس ډیر کم راغی. نو د دې په دې وجه نه ډیفینیشن ته دلته کې چې کوم دی نو موږ ایکویشن چې کوم وو نو هغه ته دا سوچ کوئ چې دلته د ټارک برابر دی د اپلایډ فورس او ملټیپلای پرپینډیکولر ډسټنس فرام د ایکسس اف روټیشن. صحیح ده پرپینډیکولر ډسټنس فرام د لاین اف ایکشن اف فورس اینڈ ایکسس اف روټیشن. د سیم شی ویلې د فورس چې کوم لاین دی د هغه او د ایکسس اف روټیشن په منځ کې پرپینډیکولر ډسټنس او ملټیپلای فورس. که فرض کو زمونږ سره مونږ فورس داسې لګو داسې بالکل داسې فورس لګي نو دا فورس چې کوم دی د دې لاین اف ایکشن چې کوم دی
دا چې تاسو سیده والئ نو د لاین اف اکشن د دې اکسس اف روټیشن نه پاس کیږي. نو که څومره ډېر فورس هم ولګوئ 100 نیوټن 500 نیوټن 1000 نیوټن خو دلته به بیا زموږ سره ټارک زیرو وي. ولې به زیرو وي؟ چې دلته کې پرپینډیکولر ډسټنس د اکسس اف روټیشن او د فورس د لاین په منځ کې پرپینډیکولر ډسټنس زیرو دی. مطلب 0 ملټیپلای سمثینګ نو بس که فورس څومره هم سیوای نو ټارک به زیرو وي. او چې دغه څومره سیوای دا پرپینډیکولر ډسټنس د اکسس اف روټیشن او د لاین اف اکشن اف فورس په منځ کې ډسټنس څومره سیوای نو هغومره به بیا چې کوم دی نو ټارک زیات پیدا کیږي. صحیح ده؟ دې اکسس اف روټیشن ته دې ته پایوټ یا اکسس اف روټیشن ورته ویل کیږي. او یونټ د ټارک چې کوم دی زمونږ سره دا چونکې فورس دی د فورس یونټ زمونږ سره نیوټن دی او دا ډسټنس دی ډي د دې یونټ زمونږ سره میټر دی. نو یونټ چې کوم دی د دې نیوټن میټر شو. صحیح ده؟ یونټي نیوټن میټر شو. اوس ډایرکشن مونږ ویل چې دا ویکټر کوانټیټي ده او د دې به ډایرکشن وي. نو ډایرکشن به څنګه یې؟ ډایرکشن دا خو روټیشن کوي، د دې خو بل ډایرکشن نه وي ته ایسټ ویسټ یا بل څه والی. خو روټیشن چې کوي نو دا به یا چې کوم دی داسې روټیشن کوي. صحیح ده؟ داسې. صحیح ده؟ او یا به داسې روټیشن کوي. په دې دوه کنډیشن کې به یو کنډیشن والا روټیشن وي. نو که فرض کو دا داسې روټیشن کوي نو دا روټیشن زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره اینټي کلاک وایز روټیشن دی. او دا چې کوم دی دا یو نو دا زموږ سره دا کلاک وایز روټیشن دی. نو دا د روټیشن دوه ډایرکشن کې دی شي پاسبل، یا اینټي کلاک وایز او یا کلاک وایز. نو په دې کې به چې کوم دی منګه اینټي کلاک وایز دا به منګه پازیټیو اخلو. صحیح ده؟ او کلاک وایز چې کوم دی دا به منګه نیگیټیو اخلو. دا به نیگیټیو حساب. کلاک وایز داسې چې د غړۍ په سمت کې تاویږي. اینټي کلاک وایز چې د غړۍ مخالف، مطلب د غړۍ کم ستنو والا غړۍ چې کوم دا غي ستنې داسې تاویږي کنه د دې ډایرکشن کې داسې تاویږي. نو دا کلاک وایز روټیشن ده. دا به موږ نیگیټیو اخلو. او اینټي کلاک وایز د غړۍ په سمت په مخالف کې چې تاویږي داسې تاویږي نو دا به موږ پازیټیو اخلو. نو ډایرکشن هم د دوه ډایرکشن په روټیشن کې پاسبل دي، ځکه چې ایست ویست او داسې خو نشي کېدای. دا په خپل یو فکس پوینټ باندې صرف روټیشن کوي. نو روټیشن دوه قسمه کېدای شي چې یو د غړۍ په سمت کې او یو د غړۍ په اپوزیټ. نو کوم چې د غړۍ اپوزیټ روټیشن دی هغه موږ پازیټیو حسابو او اینټي کلاک وایز وته، او کوم چې د غړۍ په سمت کې دی کلاک وایز هغه به نیگیټیو اخلو. او فارموله زموږ سره دا شوله صحیح ده چې ټا دا پخوانی د لیټن ژبې ټي دی. صحیح ده؟ نو ټا وته وایي. نو ټا برابر دی د اف ضربې ډي، چې ډي هغه پرپینډیکولر ډسټنس د لاین اف ایکشن اف فورس او د ایکسس اف روټیشن په مینس کې. نو لاین اف ایکشن اف فورس تاسو پیژاند او د هغې پرپینډیکولر ډسټنس هم تاسو پیژاند چې فورس کله کراس لګي نو هغه چې کوم دی بیا د هغې لاین اف ایکشن چې کوم دی چینج او چې چینج کیږي نو د هغې سره نه چې بیا پرپینډیکولر اخلي نو هغه ډسټنس هم ورسره چینج کیږي. چې ډسټنس څومره سیوای نو هغومره به فورس لږ پکاري، یا چې ډسټنس څومره سیوای نو هغومره به ټارک زیات
پیدا کیږي. assignment day. Assignment کوي 20 Newton torque is required to open a soda bottle. A body a boy with a bottle opener apply a force perpendicular at 0.1 meter. What is the magnitude of the force required? دا ایمیج مصور کړی سوډا بوتل یا پیپسی وغیرہ بوتل چې کومي داغه کیپ داغه سر کولا وهل د پاره وي باغه کې هغه لا 20 نیوټن ټارک پکار دی او کوم چابي باندې چې کولاویږي نو هغه چابي چې کوم دی نو هغه ډیسټنس دی 0.1 میټر نو دا وسمره فورس په دا اپلای کوي نو په دې ګیون کې تاسو ځان سره ګیون ډیټا ولي کوي نو په دې کې موږ لا ټی راکړی دی 20 نیوټن میټر او डी موږ لا راکړی دی 0.1 میټر او ریکوایرډ چې کوم دی موږ سره فورس پکار دی دا فایند کول غواړي فارمولا زموږ صدا وا چې ټارک زموږ سره برابر وو د اف ضرب डी صحیح ده نو اف ټا زموږ سره دی 20 نیوټن میټر equal to f او d زموږ سره دی 0.1 میټر دلته ملټیپلیکیشن کې دی خو راوړوي نو په ډیویژن کې به ولګي نو f په زموږ سره برابر راشي د 20 نیوټن میټر ډیوایډ بای 0.1 میټر دا چې تاسو 20 ډیوایډ کړئ په 0.1 باندې نو دا به موږ سره شي 200 نو دا شو 200 او دا میټر چې کوم دی دا میټر د دې میټر څخه کټ شو نیوټن ته پاتې شو نو 200 نیوټن فورس په دې لپاره کاری صحیح شو دا اساینمنت مو شو نن لپاره دومره واسطه ویډیو مرګرو سره شیر کړئ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ چینل باندې نیو وي thank you for watching